یارې نه بچ ساتلو دپاره او د هغوی تعلیمي سرګرمیانې جاري ساتلو دپاره موږ سره دغه یو لاره پاتې ده. دې ټایم کې په ارام کښېناستل نه وي پکار، څه ناڅه کول پکار دي او څه نوي طریقې سره څه نوي ډنګ سره خپل کار جاري ساتل پکار دي. السلام علیکم. ګرانو کتونکو، تعلیم د هر ملک په ترقۍ کې د قومونو په ترقۍ کې ډېر اهم کردار ادا کوي او یو ډېر اهم رول دی. دې ټایم کې چونکې د کرونا وایرس یو عالمي وبا جوړېدو نه پس د عالمي ادارو د طرف نه او بیا د حکومت پاکستان د طرف نه چې کوم اقدامات اوچت شوي دي او نوټیفیکیشن جاری شوي، تعلیمي ادارې بندې شوي. نور چې کوم د اجتماعاتو د جمع کېدو ځایونه او ودونو په حالونو باندې په غټو غټو هوټلونو کې په راجمع کېدو باندې دې سره سره به مختلفو ځایونو کې جوماتونو کې غټو جمع هغې حوالې سره به اعلانات راځي. دې حوالې سره به زه یو خبره کومه او خصوصي طور باندې زمونږ استادان، زمونږ تعلیمي ادارې، تعلیمي ارګنایزیشن چې کوم تنظیمونه دي او NGOs دي، هغې ته وزارت تعلیم دی، هغې ته پکار دي چې دې حوالې سره څه لایحې عمل جوړه کړي. دې ټایم کې یوه سهاره د تعلیم جاري ساتلو دپاره هغه پاتې ده او هغه زما او ستا دا موبایل او انټرنیټ دی. پکار دا دی چې حکومت دې ټایم کې د دې نه کار والي او هغه ماشومان هغه یرې او هغه چې کومه یو یره په معاشره کې خورېږي او کوم چغه ده د هغې نه بچ کولو دپاره او د هغوی تعلیم جاري ساتلو دپاره پکار دا دی چې د دې انټرنیټ په ذریعه څه اپلیکیشن جوړ کړي، څه نظام جوړ کړي د سوشل میډیا سهاره، انټرنیټ سهاره او دې حوالې سره د آنلاین ایجوکیشن دا سلسله په دې سلسله باندې د هغوی د تعلیم جاري ساتلو څه منصوبه شروع کړي. زه به دا خبره وکړم، دا کار صرف تعلیمي ادارو له نه، دا استادان دې کې ډېر اهم کردار ادا کولی شي. استادان په ځانګړې توګه باندې دا کار جاري ساتلی شي، مدرسې هم دا کار جاري ساتلی شي، جوماتونو نه چې کوم دینی مذهبي سبقونو حوالې سره هغې حوالې سره امامان دا کار کولی شي او په مدرسو نه چې کوم تعلیمي کوم د تعلیم سرګرمیانې دي هغه جاري ساتلی کېدی شي. نو انټرنیټ دا یو واحده سهاره چې کوم هغه سټوډنټان دي، کوم طالب علمان دي، هغه د دې یارې نه بچ ساتل او په تعلیم کې مشغول ساتل دا یو ډېره اهم کار دی او یو ډېره اهمه فریضه ده او استادان دې کې غټ کردار ادا کولی شي. نو پکار دا دی چې دې ټایم کې استادان رامخکې شي او هغوی د شروع ابتدایي طور باندې د فیسبوک، واتس اپ او د داسې نور اپلیکیشن د هغې سهاره والي او خپلو طالب علمانو سره رابطه کې شي، هغوی ته خپل هغه د تعلیم سلسله هغه جاري وساتي. دې سره به د تعلیمه سرګرمیان هم جاري وساتلی شي او یو نور بدلون به په معاشره کې د انټرنیټ په ذریعه تعلیم جاري ساتلو هغه شروع شي. تعلیم زده کول، آنلاین ایجوکیشن سیستم دې ته فروغ ورکولو یو موقع هم هغوی ترلاسه کولی شي او قوم ته ډېره غټه فایده هم ورکولی شي. آنلاین ایجوکیشن سیستم او تعلیم جاري ساتلو د انټرنیټ په ذریعه تعلیم جاري ساتلو حوالې سره تاسو ته که څه قسمه مشکلات وي، تاسو ته که څه قسمه ضرورت وي، نه هغې ضرورت دپاره تاسو موږ سره زموږ په واتس اپ نمبر باندې، زموږ په مسنجر باندې په دې باندې رابطه کولی شئ او موږ نه چې څه کېدی شي ستاسو مدد کول، لا تاسو ته د هغې څه طریقه جوړول، نو هغې دپاره به موږ خپل کوشش کوو. ډېره ډېره مننه. دا میسیج مخکې وړاندې شیر کول دا د هر طالب علم، دا د هر استاد، دا د هر فرد، دا د هر کس دا د هغوی ذمهداري ده. نو تاسو خپله ذمهواري ادا کوئ، موږ به د خپلې ذمهوارۍ ادا کولو کوشش کوو. دا ټایم خپل قوم، خپل بچي د یارې نه ویستو او د یارې نه بچ ساتلو دپاره او د هغوی تعلیمي سرګرمیانې جاري ساتلو دپاره موږ سره دغه یو لاره پاتې ده. په دې ټایم کې په ارام کښېناستل نه وي پکار،
څه ناڅه کول پکار دي او څه نوي طریقې سره څه نوي ډنګ سره خپل کار جاري ساتل پکار دي. نو دغه به یو ډېر لوی خدمت وي. ډېره مننه. الله په امان.